ورایات ساته یو خوبصورتی وی او یو نورانیت وی. زه سره دا به ومنم چې د ګیرې نه بغیر به خوبصورتی راشي چلو په مخ باندې، وګورې نورانیت نشي راتلی په مخ باندې. د نورانیت د پاره ضروری ده چې د نبی علیہ السلام دا کامل او ښکلی سنت ته په مخ باندې سجوي، ګیره دې په مخ باندې وي. بعض خلک وایي زمونږ زړه صفا دی، نیت هم صفا دی، زمونږ باطن جوړ دی، لہذا ظاهر جوړول ته هیڅ ضرورت نشته. ګیره څه ضروری خو نه ده. دا ګیره کې اسلام پروت دی، کو دا اسلام به دی ګیره کې پروت دی. ناشنا ناشنا حیلې به خلک پیش کوي. جی ګیرو والا خو مې کتلی دی دا ګناهونه کوي، دا کارونه کوي. اے دا الله بنده، دا چې دا ګناه کوي دا به دی ګیره کوي؟ دا خود کې خپل پټ یو خباثت پروت دی چې هغه ګناه کوي. دی کې د ګیرې څه ګناه ده؟ ګیره ساتلی ځان له یو نیک عمل دی، په ګناه چې کومه کوي هغه ځان له یو بد عمل دی. ته ولې د ګناهونو نسبت ګیرې ته کوي؟ بلکې د ګیرې په وجه د الله په خصوصي فضل د ډیرو ګناهونو نه به الله بچ ساتي. د ګیرې د حیا په وجه باندې هم ته یو ګناه نشې کولی د چا په مخ کې. وایي د ګناهونو نسبت ګیرې ته مه کوئ. او د دې دا مطلب هم نه دی چې د انسان په مخ په ګیره وي نو لہذا دنه باړو د سره ګناه کیږي نه. ولې دا څه پیغمبر خو نه دی، دا خو انسان دی، عام انسان دی، دنه خو به ګناهونه کیږي. خو ګناه ځان له خبره ده، ګیره پرې غوستل ځان له نیک عمل دی. او موږ ته شریعت حکم کړی دی چې تاسو خپل ظاهر د شریعت برابر کې، خپل ظاهر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشان کوشش وکړئ جوړ کې په سنت راولې. نو د ظاهر اثر بیا په باطن باندې وي د الله په فضل سره. چې ظاهر دې جوړ شو نو باطن به الله په فضل سره جوړيږي. که څنګه چې ظاهر د شریعت خلاف ته باطن زما جوړ دی، دا څنګه ده؟ ظاهر بخکول د شریعت موافق کی د دې اثر په باطن باندې وي، الله به په خپل فضل باطن هم جوړي. او د دې ظاهری شکل جوړولو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت په خپل جسم باندې سجاو کولو ډیر برکات دي. امام رومي رحمه الله لیکلی دي د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو سړیو چې ایمان اعلان راوړی په موسی علیہ السلام، کافر وو، خو هغه په د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نقل کولو داغي پشان همسا عصاب هم نیولې و، کونټه به هم نیولې و، داغي پشان وګد چوغه به مچولې و، داغي پشان خولي انداز کې تیز خبره به هم کولې. نو چې کله بیا د موسی علیہ السلام د قوم غلبه رااله، فرعون هلاک شو د خپل لخر سره، د موسی علیہ السلام د قوم غلبه رااله، نو دک سړی چا چې د موسی علیہ السلام نقل وکولو د خپل کلی نه اوخ کو جلاوطن کو چې ته د پیغمبر پسې لګیا استهزاء کې. نعوذ بالله من ذلک. یو ځل دا سوچو چې موسی علیہ السلام کوه تور تلاړو، الله رب العزت سره هم کلام شو. الله رب العزت وته فرمایي چې اے موسی علیہ السلام چې لار شفلانی ځای کې د فلانه ون لاندې زما یو دوست وفات شوه دی، دغه تدفین وکا، کفن دفن وکا. حسب روایت موسی علیہ السلام سره د خپل حواریین او ملګرو لاړو چې کله کس ولیدو او مکه کسو کم چې دی قوم جلا وطن کړو، چا چې د موسی علیہ السلام هغه نقل کولو، ډیر حیران شو چې الله رب العزت فرمای زما دوست. بهرحال حسب روایت هغه سړی کفن دفن وکړل. موسی علیہ السلام کوه تور تلاړو، الله رب العزت سره هم کلام شو چې زما مالکا اعتراض کولو حق نشته ماته. وزلکه می یو شک دی چې دا دومره کرم نوازی وجه سوا چې بدی سړی باندې تا دونه کرم وکړو. الله رب العزت فرمایل چې اے موسی علیہ السلام دې سړی چې بکله ستا پشان لباس واچولو، ستا پشان عصاب نیولې وا،
تا پشان خبر او نقل به کولو ما ته ډېر خلګېدو دته دا ادا په ما ډېر خو لګېدا د مرګ په ټایم کې مې دته د ایمان دولت نصیب کو توبه او کمه توبه قبول کړه په حالت د ایمان کې د دنیا نه تللی دی او په داسې حال کې لاړو چې په جسم باندې یو ګناه پاتې نه وځکه ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام روړو سره مؤمن جوړېدو سره ټول ګناهونه رستونی معاف کیږي نو پاک صفا د دنیا نه لاړو نو پاک صفا د ګناهونو نه چې یا خود ما دوستی کنه نو ګورا صرف ظاهری شکل صورت اغم بدی وجنا چې په دین عمل کوي داغي نقل به اتارولو هغه نقل الله تاسو نه خوخرالو نو کومنګ او تاسو د خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان ګیره په خپل مخ باندې پریدو ټوپه پګړې په سر باندې یک دو رومال خپل پیدا کو لباس داغي پشان چال چلن داغي پشان کوشش وکړو دا سنت په خپل ژوندۍ کې راولو موږ نه بالا نه خوشحالي کیس دک خو په دین عمل دی دک خو موږ نه مطالبه ده